خو حافظ عبدالسلام صاحب راته وویلي چې د میا صاحب دامت برکاتو هم دی پروګرام دی او میا صاحب به خوشحال شي مال به چې میا صاحب په خوشحالي کې بیا به لاړ شو کینې داسې پروګرامونو ته چې ما ټوټې ټوټې کې زه نه ځم عزیزانو ټولو نه لوی ضرورت د مسلمان هغه دا دی چې مسلمان نه الله راضي شي دا څومره دوړ دوپ منډې ترړې چې مونږ کوو قسم په خدای دا کوم دې دپاره چې الله راضي شي सारा जहां नाराज हो परवाह न चाहिए मद्दे नजर बस मर्जी जाना न चाहिए ټول دنیا کا خفشي پروا مه کوه یو الله دې راضي شي د یو بزرګ کیسه ډېر عجیبه کیسه وه چې د هغه په زړه کې د الله یاره وه نو الله پاک دا هغه یې ډېر لوی بدل ورکو یو بزرګ ناسو مکه معظمه کې دا الله عبادت کولو هیڅ کار روزګار نه و بس که څه به میلو شو به خوړه او که نه به بس صبر به کولو یو ځل په لاره روان دی یو تیلی وکته د کپړې یو تیلی راواغسته چې خپل ځای ته لاړو هغه یې کولاو کړ نو پکې یو ډېر لوی قیمتي هار پروت و چې پکې مرغلرې لګېدلې وي هغه وخت سره د هغه هار قیمت لکونه روپۍ و هغه وخت سره زړه کې وایي چې به دا خو ما په لاره مونځې ده بس به یې پټه کېدم اړو چاته به ویم نه چې ما هار مونځی دی بیا په زړه کې وایي چې که چا نیم لیدلی چې هار مې راغستی ده خو الله خو لیدلی یم که الله خو لیدلی یم بیا ورته نفس وایي چې ګوره دا موقع کله کله وي الله یو شی درکړی دی څه ولې ځان کاکا صاحب جوړی شي اعلانونه کې خلکو ته چې د چا دی راشي والي بس سم ضرورتمند استعمال یې کړه بیا ورته خپل ضمیر وایي چې نه الله ته به مخامخ کېږي بل نتیجه دا راوښکه چې اعلان به وکړم چې دا د چا دی چې ورېږم راغی حرم شریف ته یو سړی ډېر پریشانه ګرځي د دې پوښتنه وکړه چې ولې پریشانه وي چې داسې ما نه یو تیلی روکه ده په هغې کې یو ډېر قیمتي هار و وی ښه ما سره راځه بس ځان سره بوتلو وی تیلی خو ما مونځې ده خو اول ما ته د هار تفصیل بیان که هسې نه چې ستا نه یې وویل چې بس هغه والا چې تفصیل بیان کړو هغه ټول حال کې هغه خبرې موجود وي ویدا والا هغه د جیب نه 15 زره دینار راوخ کوي چې دا والا ما دا نیت کړو چې کچا دارا کو نو 15 زره دینار به انعام ورکوم هغه وی انعام ځان سره کېده ما د الله د پاره درکړه کینې څه خبرو چې ما سره ده زه خپل اجر خلافول نه غواړم والا نالما وای نه غستې د قدرت شان ګوره سړی ډېر لوی تاجر ولاړو خپل وطن ته 4-5 کاله بعد دغه بزرګ چې د حرم شریف کې ناست و دا د څه کار دپاره په سفر لاړو کشتی کې سور دی طوفان راغی کشتی دانه وانه شوه یو تخته باندې دی ناست دی تخته روانه ده ها یو جزیرې ته ووته یو طرف ته اوبو لړه کړو دا بېهوشه پروت دی خلک پرې راغله چې وکړه چې سړی بېهوشه دی
راوچتې کو بوتلو چې هوش کې راغی وي چې څنګه راغلی وي چې به داسې سفر روان ومو کشته یخه بوتلو خپلې قبیلې ته یو شپه دی ناست دی قرآن وی ډېر بهترین عالم او ډېر بهترین قاری او د قرآن کریم حافظ مو قرآن یې ویلو خلکو په زړه کې وي چې دا خو موږ ته الله پاک ډېر ښه امام صاحب راکړو همدا به امام هم بس امام یې کو منځونه به یې کول خلکو ته به علم هم ښولو قرآن کریم به هم ښودو یو څو ورځې پس ده ووایي چې زه ځمه خلکو دا اراده وکړه چې یاره دا به پاتې کړو وایي چې څنګه یې پاتې کړې که وایي چې زه ځم بیا خو نه شي څارولی وایي داسې به وکړو چې واده به وله وکړو په یو لوی عذاب به یې واړو خپله وپاتې شي څوک وله وکړو ها یو جنۍ وه یتیمه وه مور یې وه لوڼه خویندې وو خو پلار یې نه و وی هغه جنۍ ده او ډېره ښایسته هم ده او هغه به وله وکړو ده ته یې ویلي چې هلکه مولانا صاحب واده چې وکړو هغوی سره خبره وکړه وي چې ټیک ده دغه جنۍ چې ده د هغه تاجر لور وه چې د چا امیر رک شوی و نکاح وشوه جنۍ راغه دې کره په لومبنۍ شپه چې ده هغه ته داسې وکتل نو د دې جنۍ په غاړه همغه هار و چې کوم د مونځ و بیا هغه سړي ته ورکړی و بس دا لګیا دی ټوله شپه هغه هار ته ګوري چې سهار شو دا ښځې مزې رالي جنۍ نه یې پوښتنه وکړه شپه څنګه تېره شو سړی څنګه و غوسه راکړو پلانکې ډینګلې هغه بیا خو ټوله شپه مو دې هار ته کتل ما ته یې کتلي دي هغه ښځې تلي سړو ته ویلي سړو چې دی مولانا صاحب جومات کې کېنولی چې دا څنګه چې دی هر سړي که څه هغه غریبه یتیمه جنۍ ده خفه کړې دی د ټوله شپه ژړېده دا کیسه یې ورته کړې ده چې هر ته مې ځکه کته چې دا کیسه ما سره شوې ده نو د الله دې قدرت ته مې کته چې الله هلته مې قرباني ورکړه ستا د رضا دپاره مې هار ورکړو او دلته تا بدل دا راکړو چې هار دې م راکړو سره د ښځې دې راکړو ښځه دې م راکړو هار دې م ورسره راکړو نازیزانو عرض مې دا دی دا نن چې تاسو کوم شی د خدای دپاره ورکوئ قسم په خدای د الله نه توقع ساتئ چې د دې بدل به یو په کروڑ درکوي یو په کروڑه یو په لکه به یې درکوي درته دا اداري چې دي دا هم ستاسو په چندو جوړېږي او ستاسو په چندو چلي نو دا کم اخلاص چې تاسو اوس زما په دې موجودګۍ کې وکړو دا ډېر کم و د دې نه مزید به هم کوئ کوئ به نه یو شعر هم مړو ته څوک شعرونه وایي دوی خو دې ځان وښیي چې موږ ژوندي یو نو ورته به شعرونه ووایم که وایي لکه مفتي صاحب د بابا شعرونه د رحمان بابا ووایي که نه نه اول به خزواني خپله ښیي زه خو تاسې راغلی یم زه خو چا رابللی خو نه یم زه خدای وایم چې ورته شعرونه ته مه ویښوه ما دې چې ویښ نه کړم دا د چا نیکه هم نه شي ویښولی دا چل خو مونږ ته راځي مه کوه